او چې کوم د شیطان رونه دی نو هغوی په ګناه کې ککړ وي په ګناه کې لګیا وي په هغې کې څه کمی نه کوي سره دا محسوسوي نه او بیا فرمایل چې دا قرآن مجید چې تاسو طرف ته رالګلی شي نو دا ډېر ښکاره دلیلونه دي ستاسو د رب د طرف نه بصائر دي غټ دلیلونه دي دلایل دي هدایت دی او رحمت دی هغه خلقو د پاره چې کوم ایمان وروړي نو چې کله دا قرآن کریم بصائر من ربکم ستاسو د رب د طرف نه دلیلونه دي وهدن او هدایت دی ورحمت او رحمت دی چا د پاره لقوم یؤمنون هغه خلقو د پاره چې ایمان لري نو چې کله قرآن کریم هدایت هم دی رحمت هم دی او دلائل هم دی د برکت ذریعہ ده د خیر ذریعہ ده د نجات ذریعہ ده نو د دې قرآن کریم څه حقوق هم دی په موږ باندې څه آداب هم دی نو د هغه حقوقو خیال وساتلی شي د هغه آدابو خیال وساتلی شي نو یقینا دغه کلام الله چې کم رحمت دی او کم هدایت دی او کم برکت دی هغه مؤمن بندتا هغه حاصلی هغه حقوق او هغه آداب چې کوم د قرآن کریم په مسلمانانو باندې دي نو پاغي کې یو دا چې کله قرآن کریم ولستلی شي نو توجه سره او خاموشي سره ادب او احترام سره به اوري نو چې کوم مسلمان د الله کتاب د الله کلام قرآن مجید فرقان حمید د ادب او د احترام په جذبه ادب او احترام سره ووري یقینا په دغه کس باندې د الله جل شانه د رحمتونو نزول کیږي الله جل شانه په د باندې رحم و کرم کوي فرمایي و اذا قرئ القرآن او هر کله چې ولستل شي قرآن فاستمعوا له نو په توجه سره اوريغه وانصتوا او چپ اوسئ لعلکم ترحمون د پاره دي چې پتا سو باندې رحم وکړي شي و اذا قرئ القرآن چې کله قرآن کریم ولستل شي نو د قرآن کریم آداب دي د قرآن کریم حقوق دي د قرآن کریم تعظیم په مؤمن مسلمان باندې واجب دي ذکر دا داسې کتاب دی چې دا هدایت دی دا رحمت دی دا برکت دی د پاره د مؤمنانو هدى للعالمین دی د ټول عالمونو د پاره د هدایت ذریعہ ده او فيه شفاء لما في الصدور د زړونو چې کوم زړونو کې دنه چې کوم بیماری دی دا غوی د پاره الله تبارک وتعالى دا قرآن کریم شفا را لګری دا وننزل من القرآن ما هو شفاء نازل کړه مونږ دا قرآن کریم چې پدې کې شفا ده ورحمت للمؤمنین او رحمت دې د ټول عالمونو د پاره د ټول مؤمنانو د پاره هدى للعالمین هدایت د ټول عالمونو د پاره نو لہذا قرآن کریم ذریعہ د شفا ده او ذریعہ د رحمت دی د الله جل شانه د رحم و کرم د حصول ذریعہ ده نو ځکه الله تبارک وتعالى فرمایل چې کله قرآن کریم ولستلی شي نو فاستمعوا له اول ادب دا چې سړی توجه سره ووري نو چې کله توجه سره الله جل شانه د کلام طرف ته یو سړی متوجه شي نو الله جل شانه هغه انسان ته د طلب د وجنه او د ادب د وجنه د ایمان ترقی او د ایمان عروج د ایمان زیاتوالی ورته نصیب کړي د قرآن کریم ادب با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب او بے ادب محروم شود از فضل رب بے ادب انسان د الله جل شانه د فضل و کرم نه محروم کیږي نو چې کله یو مسلمان ادب او احترام سره د قرآن کریم تلاوت ووري نو هغه الله جل شانه هدایت ورکړي سرنګ چې د سوره جن په تفسیر کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو شپه باندې مدینه طیبه نه بهر وته دغلته کې د کلام الله
تلاوت او فرمایل په دغه موقع باندې چې کوم وخت کې جنات رال جنات چې دی هغه د کلام الله تلاوت د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک خلینا وریدو او چې کله هغه وریدو نو توجه سره وریدو بقاعده په دې باندې د جناتو د دنیا په بل ګډ کې چې دا غوي مشوره شوی و چې په دې ټول کائنات کې هلچل مچو شو او په ټول کائنات کې صداسي ناشنا حادثه واقع شوې ده چې دغه اثرات مونږ ته محسوسيږي چې سنه څه چل خوشته بیا غوي د تشکیل په تور باندې س جنات چې هغه دغه علاقو ته ولګلو حجاز مقدس ته چې تاسو ال تلار شي وګورئ چې د سو واقعیا رونما شوې ده چې په دې کائنات کې تغیر او تبدل راغی په ټول کائنات کې یو غوغا ده یو شور دی چې دا څه شي دی چې هغه رال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دغه شپه باندې بهر تشریف یوړو او الته کې هغه جنات نبی علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قران کریم تلاوت او تو فرمایل او قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا هغه چې کله وریدو نو فورا چې هغه ایمان وروړو او بیا لاړل خپل کارګزاري بیانې کارګزاري کې دا وایي چې انا سمعنا قرانا عجبا مونږ یو عجیب کلام وریدو يهدي الى الرشد یو داسې کلام دی چې هدایت لار مونږ ته خولو فآمنا به بس مونږ پاغه باندې ایمان وروړو ولن نشرک بربنا احد مونږ به خپل رب سره چری هم څوک شریک نه بګرځو فورا ایمان وروړو چې کله هم یو مسلمان ادب او احترام سره د الله کلام ووري الله جل شانه هغه ته هدایت ورکړي دا قران هغه د پاره د باطن د شفاء ذریعہ د علاج ذریعہ ګرځي نو دی آیت مبارکه دا مسله معلومیږي چې کله منځ کې امام قرائت کوي نو مختلفه قرائت نه کوي خاموشي سره به اوري او چې کله امام سرن قرائت کوي په پټه باندې قرائت کوي نو بیا به هم مقتدی قرائت نه کوي بلکې خاموشي سره به اوري ځکه قران کریم کې دوه قسمه حکم دی چې کله قران لوستل کېږي نو فاستمعوا چې اوریدي شنو واوري نو سوال کوون کې وایي چې نشم اوریدي امام سرن لګیا ده په پټه باندې قرائت کې نشم اوریدي وانصتوا نو کنه شي اوریدي نو خاموش پاتې شه لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وکړي شي بل حدیث پاک دی من کان له امام فقراءه الامام له قراءه چې دا چا امام وي نو د امام قرائت د مقتدی لپاره کافی دی ځین خلک امام پسې ولاړی بیم سوره فاتحه وي امام پسې ولاړی بیم د قرائت کوشش کوي نه چې کله امام پسې ولاړی نو د قران کریم حکم داده و اذا قرئ القرآن چې کله قران ولستل شي فاستمعوا غوري زموږ د ایمان د چې امام چې د هغه قرائت کوي نو فاستمعوا غوري که امام سرن یعنی په پټه باندې کوي نو وانصتوا خاموش پاتې شي لعلکم ترحمون چې پتا سو باندې رحم وکړي شي نو دا آیت مبارکه دین دا مسله چې مفسرین کرام لیکلي دي او حدیث پاک نه هم ثابت دي چې مقتدی به د امام په اقتدا کې به قرائت نه کوي بلکې خاموشي سره به اوري او په دې باندې الله تبارک وتعالى هغه ته د قرائت اجر او ثواب ورکوي